الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له لا والد له ولا ولد له ولا مولود له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء او كما قال عليه الصلاة والسلام. زما عزتمند مسلمانان ورونو ما چې کوم آیاتونه مبارکه ولستل په دې آیاتونو کې الله رب العزت د سود قباحت ذکر کوي
او کم خلق چې سود کوي، سود خوري، سود لین دین کوي، دا هغه حال الله رب العالمین ذکر کوي. الله پاک فرمایي الذين ياكلون الربا، هغه کسان چې هغه د سود مال خوري، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. د قیامت پر ورځ باندې با دای پانسیږي د قبرونو نه مگر پشان د پاسېدو د هغه سړي به پاسي چې ګډوډ کړي دی هغه لره شیطان د لیوانتوب نه. یعنی سود کون کې خلق چې کوم خلق سود کوي، بعض خلق وایي یاره مونږ خو سود کوو خو خورو خو نه کنه، نو د سود پیسې خورل حرام دي، مونږ خو حلال پیسې خورو، حرام پیسې خو مونږ په حرامو ځایونو کې لګو. نو د دې لپاره تفسیر معالم التنزیل له امام بغوی رحم الله معنا کوي چې یاکلون الربا معنا ان یعاملون معامله الربا، د سود معامله کوي، لین دین کوي. یا یاکلون الربا معنا یاخذون الربا، چې سود اخلي که خوري او که نه خوري، خو چې سود کوي. نو قیامت پر چې دا سړی پاسي داسې به پاسي لکه په یو پیریانې سړی چې پاسي دی برا غورځيږي او بیا به ودرېږي، را غورځيږي به بیا به ودرېږي، دا به نه خي خلک به پیژني چې دا سود خور سړی دی. او امام ذهبی رحم الله په کتاب الکبائر کې لیکي یو روایت ذکر کړی چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د معراج په شپه لاړم، نو ما بعض خلکو قتل چې هغه خېټه ډېر زیات غټه غټه وي او دا غي د خېټه ډېر درنې وي، نو هغه چې کله خلک د قبرونو نه پاسېدل نو دیم پاسېدل، خدای نشو پاسېدل د خېټو درنوالي د وجه نه ځکه حرام مال پکې پروتو، انو دی به پاسېدل او بیا به پرې وتل. او هغه فرعونیان چې سار او ماخام پاغي عذاب پېشي هغه به پاسه تل راتلل. ما ته پوښتنه کو چې دا کم خلق دی، وای راته وی چې دا هغه خلق دی چې په دنیا کې رسول مال خوړو، د دوی د اخیټ نن غټ شي وی دی نشیتلې دی پاسې دی نشي پاسې او بیا راغورځي. نو دی بدلې ونو خلکو بشان د پیریانو پشان لکه څنګه چې په یو انسان باندې پیریانی هغه نشي پاسې دی چې پاسې کې نو بیا به اختیار را پریوزي، دغه شان برداشت تخاره خلق پاسې او بیا راغورځيږي. ټول خلکو ته پته چې دا هغه خلق دي چې دوی په دنیا کې سود خوړل، دا سزا ور الله پاک ولې ور کوي؟ الله وی ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، دا ځکه چې دې سود خورو خلکو په دنیا کې داوی سړیا سوداګری خو د سود په شان یو کار دی، لکه اوس وی سوداګری او سود خو بس یو شی دی، نو خو مقصد پیسې ګټل اندام یو قسم ګټه ده. الله ویننه یو شی چرته دی، واحل الله البيع وحرم الربا، الله سوداګری حلال کړی دا، تجارت حلال کړی دا، او سود حرام دی. سود حرام کړی دواړه یو شی نه دی. خدا هغه سره په دې پویږي چې مسلمانی چې یو سړی کې ایمان نه هغه د حلال او حرام څه تمیز کوي، هغه خداوي چې ګټل پکار دي که جایز دي که ناجایز دي. خو ګوره دا خبره یاد ساتئ، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کم خلق چې دا پروا نه ساتي چې حلال پیسې او ګټل او که حرام خورا جمع کوي، نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ به الله دا پروا نه ساتي چې د کومې دروازې جهنم نه جهنم ته وغورځو نو غورځوي وي. نه د مسلمان شان لري چې د حلال او د حرام تمیز کوي، ټول به یو شان نه حسابي. اوس یو سړی خبر شو چې رسول خضور له ګناه دا ما کړی د نو دی بس کوي. الله وی فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. کم سړی چې هغه ته نصیحت راغې پوی اور تر الله مسئله واوریدا، داغه نه بعد دا سړی بس سودی پرې خو دا فله ما سلفا، نو کم سود چې د په خوانه زمانہ کې کړو هغه ورته الله پاک معاف کی، خو بیا لپاره دې ګوره دې سود نه کوي. و امره الی الله، او کار د سوارلې شوی د الله تعالی ته.
بس خیر دې مخکې د سودونه شوی دي ته یاره دا خو ما ډېر غټ ظلمونه کړي دي، نو هغه خیر دی، خو بیا دپاره چې نوې خبره اوس خبر شي بیا به سود نه کوي. او الله پاک فرمایي چې ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کم سړی چې دوباره سود ته واپس شو، مسله واورېده، د هغې نه بعد هم بیا دې سود کوي. لکه ډېر خلک کوي سړیا دا ملیان اسې وړه خبرې نه لویه خبره جوړوي، دی اسې خلک یری او بیا دې په خپل سود کې مبتلا دی، په دې خیال باندې چې دا ګناه نه ده، جایز ورته وایي. او دا ځکه ورسره وایو که یو سړی سود کوي او جایز ورته نه وایي، نو دا سړی غټ ګناهګار دی خو کافر نه دی، او کافر به همیشه جهنم کې نه، سزا به ورته ملاو شي او بیا به دې جهنم نه رابار کېږي. اوس دلته الله پاک فرمایي چې فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دغه سودیان جهنميان دی او دی به همیشه په جهنم کې پراته، بیا به نه راوځي، راوتلو کاری بیا نشته. نو دا هغه سود خواره مراد دی چې هغه سود کوي او سود ته حلال وي، او کله چې سړی یو حلال شيستا حرام وي یا حرام شيستا حلال وي نو سړی کافر کیږي. حرام شی هغه حلال ګڼل سړی کو پر ترسي، نو دې کافر شو، کافر همیشه پر جهنم کی. عزتمند سود حرام دی قطعا، قران کریم نه دی حرمت ثابت دی، د صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی حرمت ثابت دی. او نن ډیر زیات خلک مسلمانان په دې ګناه کې مبتلا دي. الله دې زمونږ استاد سره د معاشره اصلاح کی او د دې عظیم ګناه نه الله تعالی مسلمانان خلاص کی. په قران کریم کې 15 دفعه الله په سود خورو باندې لګی ښا، 15 دفعه الله په سود خورو لګی. یو دا یو الله پاک فرمایي چې لا یقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس. سودخوار خلق چې د قیامت پر چې د پاسيږي دا سه به پاسيږي لکه یو سړی چې لیونه دی هغه څنګه پاسيږي وو بیا برا غورځيږي، پاسيږي وو بیا برا غورځيږي. دا یو سزا ده. دویمه سزا الله پاک ذکر کوي اولئک اصحاب النار. دا سودخوار خلق چې د جهنميان دي، دا د جهنم خاوندان دي، دی به همیشه پر جهنم کې پراته چې کله سود حلال وي. او دریم د پور باندې الله پاک لګي چې والله لا يحب كل كفار. الله پاک مين نه ساتي د هر یو کافر سره، کله چې دې سود حلال وي دې کافر شو، الله پاک کافرانو سره مين نه ساتي. او نمبر 4 دپا اللہ پاک لگئی اسیم. دا سڑے گناہگار دے، ډیر زیات گناہگار دے چکلو تا جائز نہ ہوئی. او پنزم غټه سزا دا چې الله پاک فرمایي فاذنوا بحرب من الله. او سود کونکو خلقو کچر تاسو د خپل سود نه منع کېږئ نو بیا د الله او د الله پیغمبر مقابله ته بډ ووي، بیا راشه او د الله تعالی سره او جنگيږئ. سودخوارو د الله دشمنان دي، د الله دې سره د جنگ اعلان کړي دي، دور لوی سزا راخه. او د دیو جن حدیث کې راځي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ذکر کوي چې د قیامت پر ورځ باندې به الله پاک سودخورو خلقو ته وایي چې او سودخورو خلقو او سودخورا فاسا او خذ صلاحك للحرب، خپل اسلحه درا واخلا او شابه ما سره وجنګيګا. نو د الله پاک سره وجنګي دی شي، الله پاک د څوک سویلې شي یعنی بس تباہ او برباد دی کنه. الله وته چې او زما دشمنه ای زما مخالفه، ما خو اعلان کړو د جنگ د هغه خلکو سره کم خلک چې هغه د سود مال خوري، سود کړي دي، د سود لیندې نه کړي دي، تا پاغه باندې عمل نو کړي، تا سود کړو، نن پاسهګو ته زما مقابله کې ادرېګا، نن ما سره مقابله وکا. نو دا سود خور سره د الله دشمن، الله و سره قیامت پر ورځ باندې مقابله کوي، نو د الله مقابله د سوکټنګې دي نشي، نه بس جهنم ته وځي، نو تباہ او برباد دي. عزتمندو سود گناہ کبیرہ دا، په کار دار چې دې ګناه نه مسلمانان خپل ځان اوساتي. الله پاک فرمایي چې یا ایها الذین آمنو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلکم تفلحون. او د ایمان خاوندانو او مومنانو مخره مال د سود لرا
مکوئے معاملې د سود لرا اضعافا مضاعفا دوچن په دوچن کې دوډې رو باندې دوچن سود ماخله درې چن ماخله واتقوا الله د الله تعالی نو یریږي او کله چې تاسو کې د الله یره راشي نو لعلکم تفلحون در پاره چې تاسو کامیاب شئ مسلې دی واورې د الله نو یریږي بس که کنزان به الله به کامیابیږي چې داخلوي ګناه راځي په دې کې مبتلا یم سود څه شي ته وایي لومبه دا اوري سود اصل کې په لغت کې ربا زیادت ته وایي په لغت کې ربا زیادت ته وایي یو زیات شی اغستل په شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سود هغه ته وایي چې یو سړی یو مسلمان لا قرض ورکي او دې بیا په هغه باندې چې دنو سیوا مال لاغنه غواړي سود دو قسمه په شریعت کې یو ربا نسیتن دا او دویم ربا بالتبازل یو ربا دادا یو سود داري چې اوسړي د قرض شی ور کړی دی او د ورتوی چې بای که دور ورځو کې ماته دا پیسې واپس نه کړې نو بیا به نه ګوره دور غواړم که په دور ورځو کې واپس نه کړې نو بیا واپس دور سود راکې دا په قرض کې سود دی دویم سود لاس په لاس باندې دی او هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شپږ شیزونه خودلی دي چې په شپږو شیزونو کې سود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داغي بیان کړی دی مثلا یو سړی دی سره زر په سرو زرو باندې بدلای سره زر په سرو زرو باندې بدلای نو کچره دا سر په سر باندې او په دې یو وخت ها واخل او راکه داسي خو ټیک دا او کنه سره زر په سرو زرو باندې بدلای معمولی کمې زیاتې پکې دی نو دا سود دی سره زر په سرو زرو باندې بدلای یو ته تنن واخل او خیر دې مال میاش پس راکا نسیه په کراله قرض په کراغه دا سود دی پیغمبر اسلام د شپږ سيزونه خي الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم مسلم شریف کی روایت ده او دا اصل له په دې باب کې دا شپږ شیزونه پیغمبر علیہ السلام ذکر کړی دي سره پسرو باندې بدلنه برابر باور کې کله زیات کمی سود دی او نغ باور کې یو وایي چې در کوم نن ته خیره صبره قبل رضا کنه سود دی ګناه ده سپین په سپینو بدلن نغ په نغ کچې قرض پکې یا پکې زیادت او کمی نه سود دی غنم په غنم باندې بدله سود دی چې کله پکې زیادتی اوس به تاسو وایي چې یو سړي غنم خدي د بل بیکار دي نو دا خو ضرور خبره ده چې هغه خګران دی او د نور ارزان نو خامخا بلغونه زیات ورکې دا بل سړی نو زمارونو کچره دغه شانوي چې یو ځای غنم خدي بل ځای غنم بیکار دي نو عام سر په سر باندې به بدلی او که سر په سر نه بدلی نو دا یو سړی دا به خپل غنم په پیسو باندې خرڅ کړي هغه نه په پیسو باندې بیا غنم والی دې مسلې باندې ځان پوهه کوي د دوه خلکو غنم شوی دي خو د یو سړی غنم خدي قیمتي د بل سړی غنم بیکار دي ګندریا دواړه یو بل سره غنم بدلی نو دا به سر په سر باندې بدلی او دا چې یو بل سره بدلی نو دا به لاس په لاس باندې بدلی کچره دا څه کوي چې بای ته مال نن غنم را کذبې دل سبا در کما زوی دل میاش با در کم دام سود دی او کچره دا څه کوي چې خیر دې ستا غنم سپادي ماشين دې سپا کړې زماغه ګندري ته مال بس یو 200 زیات را کذبل بس زماغه به 200 کمی دام سود دی او دې باره کې ته حدیث وېما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابي کجوري راړي او هغه ډېر کراو مزیدار کجوري وي پیغمبر علیہ السلام ته پر من استاسو د علاقه ټوله کجوري داسې دي هغه د الله پیغمبر نه ټوله داسې دي دا پکې هغه اعلی کجوري دي منګه د اصلي کجوري یو سواغ ورکو او هغه دا بیکاره کجوري 200 ورکو دا په یو سوا اخلو یعنی دا بیکاره کجوري من 200 دوږي ورکو دا په یوږي اخلو پیغمبر اسلام ته داسې مکوي داسې مکوي تاسو داسې کوي چې دا بیکاره کجوري دا په پیسو باندې خرڅوي او بیا په هغه کجوري اخلي او کدا سے بدلوي نو بیا به یو برابر بدلوي دې مسله باندې ځان پوهه کې اوس دا مسله چې کستازو خیالي دا زمیدار کوي یو زمیدار غنم دی نو لا بل زمیدار سره غنم ختم شوی دته وي بای مال غنم راکا
چې زما غنم راورسیږي نو بیا به تعالی درکم. دا استقراض دی، دا جایز دی. دی بدلول مقصد نه دی، دی سړی خرڅي نه، که خرڅول نو په دکان به خرڅ کړي وي. د دې سړی مطلب دا دی چې باید دې سړی له قرض ورکوم، لکه څنګه چې پیسې ولا قرض ورکول شي، دا شان غنم قرض ورکول شي. اگر چې دا اختلافي مسله ده، خو بیا هم احسن الفتاوی لیکلي چې دا جایز دي. دا څه قرض جایز دی چې یو سړی بل غنم ورکی قرضن ګویران چې په پیسو مقصد ته خرڅولي، چې بای تاسو احسان کوما دا غنم والو چې نمی غنم راورسي کې مال به راکړي، دا جایز دي صرف په دې مکیلاتو کې، نور شزونو کې نه. دارنګ وربشي دي نو کله یو سړی وربشي خیلو د بل بیکار دی، یو برابر به بدلی کني نو بیا سود دی، او لاس پلاس به ورکړي کني نو بیا سود دی. خو کداغه د قرض مسله ده نو بیا جایز دی چې تاول قرض ورکړي، ته خو بدلول مقصد نه دی قرض دی ورکړي، نه به خود تعالی بیا رسو قرض درکړي. والملح بالملح والتمر بالتمر والملح بالملح، کجوري چې په کجوري بدلنه یو برابر به بدلی، تر دې چې مالګه په مالګه بدلنه یو برابر وي، که یو بل کې زیادت کمې دي نو بیا هم سود دی. اوس بل مسله، دا گاونډیان یو بل نه په لوخو باندې شی وړي، دا مسله غور سره واوري. دا زنانا مالګه او اخلاص شنو بلې زنانه کړلو خېولېږي، وي خور دې کې موږ مالګه راکې اوړه موږ لراکې، نو په دې کې خودوانه خبر راتلی شي، قرضم پکې راغی. لکه مثال به تور دې زنانا نن ولول ورکړل غو له 2 ورځې بعد واپس راړي، نو دې کې خنسیان راغی، لکه قرض پکې راغی، او قرض خودي شزونو کې سود دی. دارنګ لغونه تفاضلم پکې راغی کې دې شی غو لغونه کم ورکړي، دې پکې زیات لواچی، یا کې دې شی غو زیات ورکړي داوله پکې کم واچي، نو دا د عرف د وجه نه دا شی جایز دی. اصل چې تاسو دې تم سود وایي، دا جایز دی د عرف د وجه نه او د گاونټوب د وجه نه. پیغمبر اسلام حدیث ته پیغمبر اسلام دې ته جایز ویلي دي. یو زنانه د بل زنانه شی قرض کوي، دا جایز دي. دارنګ ډوډۍ قرض کوي، بای مونږ کله ملمانه راغلي دي، تاسو کو ډوډۍ ډیره پخکلی مونږ لراکې، نو دا ډوډۍ کدا زنانه د بل زنانه واخلي قرض استقراض باندې، نو دا څه قرض غستل جایز دي. واپس ول بیا ډوډۍ ولګي، او دا ظاهري خبره ده کې دې شي چې دا غیر ډوډۍ لګونه زیاته ور دیغه لګه کمي، خدا د عرف د وجنه او د گاونټوب د وجنه دا شی جایز دی. د دینه ما سیوا لولې سوداګان دا څه کول هغه بیا جایز نه دي. پیغمبر اسلام فرمایي چې کله سره دا شیزونه بدلین نو ګوره دا 2 شرط پکې لازمي دي چې سواءن بسواءن، یو برابر وي، یو برابر، او دویم دا چې یادن به دین به مخامخ سودا به دا واخلو دا راکه بس. کبه کې قرض راولینو هم سود دی په دې نور معاملاتو کې، دا د گاون خبره هم ته درکړه ده. په نور معاملاتو کې کبه کې سیواواله راځي نو هم سود دی، او کبه کې قرض واله راځي نو هم سود دی. دا شپږ شیزونه په دې کې چې دینو یو برابر دي. بل مسله دا چې سود غستون کې سود ورکون کې دواړه ګناګار دي. سود غستون کې سود ورکون کې دواړه ګناګار دي، خو په یو صورت کې سود غستون کې ګناګار، مسود ورکون کې ګناګار نه دي. په هغه وخت کې چې دا ضرورت دی هغه ته بغیر سود پیسې نه ملاوي دي، نو بیا غنه دی ګناګار. خو ضرورت هم غواړي هغه ضرورت چې هغه شرعي ضرورت دی، دا نه چې دې په چې د دکانونو چلے او دې په چې د نور کارونه کوي، او یره زماوي ضرورت دی نو کده د پیسې را بار کوم خیر دی، دا ضرورت نه دی، دا ستاد هغه دی. ضرورت دا دی چې طبيخي سخت بیماری هسپتال کې بیمار پروت سو قرض نه درکې، سود باندې راواله. خو ته نه ګناګار، کم سره چې به سود اخلي هغه ګناګار دی. ضرورت دا دی چې تل بيخي دلوګه مړکېږي او د خوراک تنظیم دی نه، نو چانه په سود باندې خیر دراواله بیا ورکا، ته نه ګناګار، هغه سره ګناګار دی. خدا کم چې زمون خلک ضرورتونه خې چیرې زما ضرورت دې په ځان له کاروبار روانوم، او زه پیدا کوم او زه پیغه کوم، دا څه کاته یادې کې د بانک نه ځان له پیسې راغستل خپل کاتو لپاره او باغې سود ورکول دا قطعا حرام دي. فتاوی رحمی ذکر کړی بیا کته شی وسړي. خو بهر حال مسله می دا ذکر کول چې سود ګوره گناه کبیره ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلا لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا الله پیغمبر لعنت ویلې ده پچا باندې آکل الربا، د سود په لین دین کوونکې باندې کم سړی چې سود کار کوي، سودی معاملہ کوي، او مو کې له کم سړی چې سود مال خوري، د سود خوړونکې باندې پیغمبر علیہ السلام لعنت ویلې ده. د سود په کاروبار کوونکې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې ده. وکاتبه او بل دا چې سود قاتل کوونکې کم سړی چې کاتب دی منشي دی ده، پاغیم رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت وی. یعنی چې دوه خلک سود کوي نو ته بلاغه دا کاتوم نه لیکيږي، ته سره ګناه کې برابرېږي. وشاهده
او کم خلق چې دې گواهان دي نو هغه په ګناه کې برابر دي. او نبی اسلام فرمایي وقال هم سواء، نبی اسلام فرمایي دا ټول په ګناه کې او برابر دي. یو سړی د سود کار کوي هغه ګناهګار دی، یو سړی هغه خوري نو هغه ګناهګار دی، یو سړی ور د معاملې لیکي نو هغه ګناهګار دی، یو سړی ور سره د شهادت او د گواهی پر لار نو هغه ګناهګار دی. یاد ساته چې کله کم خلق د سود معاملې کوي د سود کار کوي هغه سره به منشتوب نه کوي، هغه سره به دینو ته گواهی نه کوي، هغه سره په دې کاته کې منډه ترډم نه وي. ځکه الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. او مومنانو د یو بل سره چمداد کوئ، نمداد کوئ د یو بل سره په نیکۍ باندې او په پرهیزګارۍ باندې. ګوره یو بل سره به علی الاثم والعدوان په ګناه په زیاتی باندې امداد نه کوئ. د ګناه په کار کې باندې یو مسلمان سره امداد نه کوي، او کچریتا د ګناه په کار کې د یو مسلمان سره امداد وکړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته او هغه دواړه په دې ګناه کې یو برابر یې. یره سو کو عجز وریدا خیر زو سره لار شمه که تو سره شهادت د پاره لاړې، تو سره د ضمانت د پاره لاړې، تا سره په دې کې منډه ترړواله، ته او هغه دواړه یو برابر یې په دې ګناه کې. د دیو جنا علماء کرام لیکي چې په سود کې نو په بانک کې نوکری کول دام ګناه ده، په بانک کې نوکری کول دام ګناه ده. په تاول لیکلي دی ښا زکه چې د سود کوونکو خلکو معاملې لیکي د پاغي باندې تنخواه اخلي نو دا نوکری حرام ده او دا ګناه ده. دارنګ په بانک خپل پیسې داخلول پاغم ګناه ده. او هغه ان شاء الله زبرستو ذکر کما. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا تمام خلق په ګناه کې یو برابر دي. کم سړی چې سود کاروبار کوي، کم سړی چې سود مال خوري، کم سړی چې ول دا معاملې لیکي، کم سړی چې په دې کې شهادت کوي، دا ټول په ګناه کې یو برابر دي. یو حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل اجتنبوا السبع الموبقات. ای زما صحابه کرامو دغه هغه شذونه ځان بچ کې چې هغه سړی تباہ کوي، و هغه شذونه ځان او ساته چې هغه سړی تباہ کوي. صحابه کرامو فرمایل چې هغه څه شی د الله پیغمبر چې انسان بالکل تباہ کوي، د انسان اعمال تباہ کوي او جهنم ته لړ کوي. رسول الله فرمایي چې الشرک بالله، یو شرک دی چې الله تعالی سره د ذات کې یا په صفاتو کې څوک شریک پیدا کو نو دا ستاد هلاکت یو لوی سبب دی او دا په ګناونو کې لوی ګناه ده. دویم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې وسحرو جادو منتر دے کوډ منتر دی، دې سره سره بالکل د هلاکت والا جوړیږي، بلکې دې سره سره بالکل بے ایمان کیږي چې کله شرک الفاظ پکې لولي. سحر مکوي. او دریم نمبر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اغا مسلمان وجل چې الله داغه مرګ ناجائز کړی دی مگر په حق باندې داغه مرګ جائز دی، بغیر حق د مسلمان مرګ کول دا ګناه کبیره ده. ګران محترم اوریدونکو د مولانا عبدالحق ربانی سے 29 نمبر بیان چې د دې موضوع دا سود ګناه کبیره د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعه توحید سنت 61 اینڈ سیډز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدیک مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحیدی. موبائل نمبر 03015710 زمونږ په علاقه کې اکثر مرګونه چې دینو بے ګناه کی او هغه خلک د ګناه نه ګڼي. یا ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول دنیا روانه کا الله دومره نه غوسه کیږي، دومره نه خپه کیږي لکه څومره چې الله د مسلمان د وینې په تویدو باندې خپه کیږي. لکه څومره چې الله د مسلمان په وینه خپه کیږي دومره د دنیا په هلاکت نه خپه کیږي، د دنیا پر روانولو نه خپه کیږي. ا د قیامت پر ورځ تاسو په مړمبه چې الله په حقوق العباد کې کوي نو ادما د وینو په باره کې الله تاسو کوي چې ستا وینا دې سړی په سکه توې کړي وا ته ولی وجلې وي پوهیږي. او دا قیامت د علامونه یو نه خدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه خدا را چې پای کې با قتلونه زیات شي، مرګونه به زیات شي او دومره زیات شي چې قاتل نه تاسو کې دا سړی سکه قتل کړو نو هغه به وي بس مړ قتل مې کنو سو ګناه بنه سړی به قتل کړي. مقتول نه تاسو کې دا پس کې قتل کړي یار بس هیڅ خبره نه خو بس
شیطانی حرکتونه. قاتل ته پته نشته چې دا سړی په سو اجنما، مقتول ته پته نشته چې په څه قتل کېږم. دا قیامت نه خېری او نن دغه شی شروع دی. خو بهرحال په درې وجو باندې مسلمان مرګ جایز دی. یو دا چې سړی واده کړي دی او د واده نه بعد زنه وکړه هغه رجم کا، داغه مرګ په شریعت کې شته، خو حاکم به رجم کوي، زه او تینو شو رجم کولی. دریم یو سړی چې داغه د لاس نه یو مسلمان وجل شو نو د هغه حکم قصاص دی، داغه نه قصاص واخله، واپس داغه نه بدل واخله، جایز دی. او دریم د هغه سړی مرګ جایز دی په اسلام کې چې هغه مسلمانو د اسلام نه واپس مرتد شو، درې ورځې به حاکم وقت یعنی مسلمان بادشاہ هغه جیل کې بند کی، درې ورځې پورې باغ ته واپس د اسلام تلقین کړي، کچې اسلام قبول کو خټیک دا، کسه اعتراض دغه به جواب ورکي، او که بیا هغه ایمان نه راړي نو بیا باغ قتلول شي. د دې وجنه د یو انسان یو مسلمان وجل قتل هغه ګناه کبیره د لوی ګناه بیا. سلورم د هلاکت سبب څه شی چې واکل الربا، د سود مال خوړل، د سود لین دین کول، د سود معامله کول، دا سبب د هلاکت د انسان دی. دا سره تباکی قیامت کې ولا سخت سزا ورکړي. او پنځم د یتیم مال خوړل، یو سړی یتیم معصوم بچی دی، د هغه مال له خوړل نو دا لوی ګناه ده، ګناه کبیره ده، سخت سزا ده. اللہ پاک فرمائے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. یقینا هغه کسان چې هغه د یتیمانو مال په ظلم او زیاتی باندې خوري، زیاته اور سره کوي، دوکا اور سره کوي، د